ده بلکې دا دین باندې عمل د انسان په خپل خوخه باندې دی. اوس چې کله یو انسان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امتی ته اعلی مقام ملاویږي، دا کله ملاویږي چې دا د الف نه واخله تر هغه سین پورې، الف لام میم نه تر والناس پورې په دې قرآن باندې بالکلیت طور باندې عمل وکړي او په دې باندې مضبوط ایمان ولري، دغه انسان ته الله رب العالمین اعلی مقام ورکوي او بیا جنت ته دغه انسان د ټولو امتیانو نه مخکې د رسول الله په امت کې داخلیږي. داسې نه کېږي چې مونږ عمل نه کوو بس د رسول الله غوره امتیان یو. کله کله داسې وشي زمونږ یو ملګری و، هغه به عمل ډېر زیات داسې عمل به و چې د علماء کرامو به یې توهین کوله، علماو ته به ډېر زیات سپک کتل او علماء کرامو ډېر بې عزتي به کوله، پخپله به داسې ګیره هم وه او ټوپۍ هم په سر او ځان ډېر زیات نیک نیک حسابوله. نو نیک انسان د لباس نه هم صرف د لباس او شکل و صورت جوړول دا هم د نجات کامل ذریعه نه وي، بلکې دې سره عقیده او په دې قرآن باندې عمل او عقیده مضبوط لرل دا لازمي وي. ډېر عیسایان داسې دي چې هغې په سر باندې پګړي وي، ډېر عیسایان داسې وي چې هغې په مخ باندې ګیره وي، خو عیسایان ډېر کم داسې دي چې هغې دغه ګیره کټ کوي. ډېر عیسایان داسې وي چې هغې ګیره هم وي، پګړي هم وي، دروغ هم نه وایي او رشوت هم نه اخلي، سود هم نه خوري، بیا هم هغه جنت ته نشي تللی، ولې هغه په دې قرآن باندې عمل نه کوي. نو جنت ته تلو دپاره شکل و صورت هم د رسول الله په طریقه جوړول لازم دی او بیا په قرآن او په حدیث باندې عمل هم لازم کول پکار دی. نو دا هغه ملګري شکل و صورت خو د سنت مطابق و، لیکن هغه به د دین او د شاعر الله او د علما او د صحابه کرامو او دغه شان دي د احادیثو طرف نه هټ کر یو خبره به وکړله او بیا به ځان ته د بزرګي اشاره کوله. نو بیا کله کله به یو ملګری وي چې دا ډېر بزرګ دی، دی رسول الله مبارک هم په خوب کې لیدلی دی او دې ته سمه وایي دا ډېر زیات بزرګ دی. نو بعضې کله کله زمونږ د پښتانو په ذهن کې دا هم راځي چې یو کس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خوب کې وویني، دغه انسان بس لاړو بزرګ شوله او یو عالم هغې بیا موږ ته بعضې خلک وایي اکثر د مریانو طالبانو نه تپوس وکړي چې تا دومره وخت په مدرسه کې تیر کو، تا چېرته رسول الله مبارک په خوب کې لیدلی دی؟ تا ابوبکر عثمان رضی الله تعالی عنهما په خوب کې لیدلی دی؟ هغه مولا او طالب چې نه ما خو نه دی لیدلی، اوهو ته خو ډېر زیات بدعملی چې صحابي او پیغمبر دې په خوب کې نه دی لیدلی. او چې چېرته یو عامي انسان هغه پیغمبر په خوب کې وویني بس زمونږ نظر کې راشي دا خو ډېر مقام ته رسېدلی انسان دی چې پیغمبر په خوب کې لیدلی ده. پیغمبر علیه السلام په خوب کې لیدل د هر انسان دپاره د کمال سبب نه ده. چې کله پیغمبر علیه السلام په خوب کې وویني او بیا هغې تعبیر مطابق ژوند تیر کړي دا کمال خبره ده. نو هغه ملګري ما ته وي چې دی خو پیغمبر په خوب کې لیدلی دی، نو ما ورته دی پیغمبر په خوب کې لیدلی ده، ابو جهل پیغمبر په ویښه باندې لیدلی و، هغه د جهنم خشاک وګرځېدله. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خوب کې لیدل او بل طرف ته ابو جهل او کافرانو پیغمبر علیه السلام په ویښه باندې لیدلی و، خو د پیغمبر په خبرو باندې عقیده ونه لرله، پیغمبر په خبرو باندې عمل ونه کړله، جهنم ته لاړو. نو د دې خبرې مقصد اوس زما څه دی چې دا خبره مې ولې وکړله؟ دا مې دې پورې وکړله چې صرف شکل و صورت هم د نجات ذریعه نه ګرځي، بلکې عقیده مضبوط لرل او عمل ټیک کول دا ډېر زیات ضروري دی. نو رسول الله فرمایي چې زما امت دا به ډېر زیات غوره وي. اوس دا امت کم یو دی د رسول الله مبارک؟ هغه امت چې هغه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د پیغمبري او د نبوت د مقام او مرتبه نه خبر دی. هغه امت چې هغه د رسول الله مبارک د ختم نبوت نه خبر دی. هغه امت چې هغه په دنیا کې هغه خلکو سره مرسته کوي، د هغه خلکو حمایت کوي څوک چې د رسول الله مبارک په ختم نبوت باندې ډاکه اچوي. محترمو، د رسول الله مبارک په زمانه کې ډیر زیات جهادونه شوي وو، جنگ بدر، جنگ خندق، جنگ احد، ډیر زیات میدانونه لګېدلي وو او د رسول الله مبارک په زمانه کې دومره جهاد شوي وو او بیا دې جهادونو کې لوی لوی ځایونه فتح شوي ده. د اسلام د جنډې د بلندولو دپاره د رسول الله په زمانه کې صرف اور صرف 259 صحابه کرامو شهادت جام نوش کړي دي. څو صحابه کرام شهیدان شوي دي؟ 200 وایي ټول 200 په خبره پوهېږئ
د رسول الله مبارک زمانه کې د اسلام د دفاع لپاره د جهاد میدان کې 259 صحابه کرام شهیدان شوي دي. خو چې کله د رسول الله مبارک د نبوت نه پس بل یو انسان مسلمه کذاب د نبوت دعوه وکړه چې کله د جهاد میدان لګي د ابوبکر صدیق په دور کې او د ټول اول د امت اجماع د ختم نبوت په مسله باندې کیږي او الته چې کله میدان د جهاد لګي الته 1200 صحابه کرام د شهادت جامونه نوش کوي. 1200 صحابه کرام شهیدان کیږي د ختم نبوت دفاع کوي. د اسلام دفاع د پر 100 صحابه کرام شهادت جامونه نوش کړي دي 259 او د ختم نبوت د پر څومره صحابه کرام شهادت جامونه نوش کړي دي 1200 صحابه کرام او بیا په دې 1200 صحابه کرام کې 700 صحابه کرام د قران حافظان او عالمانو. ختم نبوت مسله په دین اسلام کې دومره حساس او نازک دي محترمو. او بیا علامه انور شاه کشمیری رحم الله فرمایي که یو انسان د خدای دعوه وکي او بل طرف ته یو انسان د پیغمبري دعوه وکي د خدای دعوه کوونکی انسان دومره خطرناک دعوه نه کوي چې د کم یو انسان د پیغمبري دعوه کوي دا دعوه ډیر زیات خطرناک دی. او دا ولی دا ځکه چې کله یو انسان د خدای دعوه کوي هغه ځان ته خودي وایي بل انسان ته پته لګي چې دا انسان زما په شان انسان دا څنګه خودي جوړېدی شي. دا انسان خوراک کوي په ځمکه باندې ګرځي د بل چا نه پیدا شوی دی دا څنګه خودي جوړېدلی شي دی باندې یو عام انسان هم پوهېږي. لیکن څوک چې د پیغمبري دعوه وکړي دی کې عام ساده لو خلک ساده مسلمانان په دې کې دوکه کېږي. انور شاه کشمیری رحم الله فرمایي چې انسان د پیغمبري دعوه وکړي دا ډیر زیات خطرناک دی له دینه چې انسان د خدای دعوه وکړي. نن موږ په کوم ملک کې اوسېږو؟ د دې ملک نوم څه دی؟ تاسو په پښتو پوهېږئ؟ ټول وایي د دې ملک نوم څه دی؟ ټول وایي څه نوم دی؟ پاکستان. او تاسو ته پته ده چې دغه انګریزانو دا ملک په یو پلیټ کې کېښودلو دله درکړله چې دا واخله ستا پاکستان دی؟ نه. دې ملک د ازادېدو دپاره په یو میدان کې 3 لاک علما کرام شهیدان شوي وو. د دې ملک په بنیاد کې د علما کرامو وینې وي عام د کالج او د یونیورسيټي او عام مزدورکار خلکو په دې ملک ازادي کې د خپل جان نذرانه پیش کړو او دا ملک چې ازادېدو دا ملک د څه په نوم باندې آزاد شوی و؟ د ماشومانو ته پته ده کوم ناره باندې آزاد شوی و؟ نو چې کله دا ملک د لا اله الا الله په ناره آزاد شوی نن هغه ملک د لاهور په های کورټ کې د قادیانیانو د دفاع لپاره یو بل پاس کیږي. مسلمانان تاسو نه خبر یې؟ بعضی خلک دین نه دي خبر. نو دا موږ پاکستان کې اوسو چې د الله رب العالمین د پیغمبر په شان کې ګستاخی کیږي هغه کس چې هغه وایي چې زه پیغمبر یم د رسول الله د ختم نبوت ناغه انکار کوي دغه انسان د دنیا د ټولو بدترین کافر دی او واجب القتل دی. او زما استاد د وټونو په وجه باندې کم خلک چې په ما او تا باندې مسلط شوی وي زما استاد اوټ په یو پرچی باندې څوک جج جوړ شوی وي هغه د رسول الله مبارک د ختم نبوت نه انکار کوونکي خلکو مرسته کوي او په آئین کې او د ملک پاکستان په دغه قانون او دستور کې د قادیانیانو دفاع کوي. مسلمانه اوس اوه په دې ګناه کې چې تا اوټ ورکړی وي ته ګناهګاري که نه یې؟ ګناهګاري که نه یې؟ بعضې خلکو په ذهن کې دا خبره وه چې د اوټونو په وجه باندې څوک نه جنت ته ځي او نه څوک جهنم ته ځي. داسې ده که نه ده؟ ډېر خلکو دا خبره کول که نه کوله؟ ډیر خلکو په ذهن کې داو زما د الله په ذات باندې قسم چې د اوټ ورکولو په وجه باندې یو انسان جنت ته هم ځي او یو انسان جهنم ته هم ځي. ته چې یو انسان ته اوټ ورکي هغه د ملک وزیر اعظم جوړ شي او دا وزیر اعظم په دې ملک کې یو قانون نافذ کولی شي که نه شي؟ ټول وایي کولی شي که نه شي؟ او تا ورته اوټ نه وي ورکړی بیا دغه انسان په ملک یو قانون جوړولی شي؟ نه. هغې سره دومره طاقت نه وي. دا خلکو سره چې دومره اقتدار ورته میلاو شي دومره قانون او طاقت میلاو شي دا زما او ستا په مرسته باندې میلاویږي. او کله چې ما او تا ورسره مرسته وکړو او زما او ستا د مرسته نه پس هغه ته یو مقام میلاو شي او بیا هغه مقام په وجه باندې هغه د قادیانیانو دفاع کوي او د قادیانیانو ته سم خلک وایي په دې ګناه کې ما او تا شریک یو که نه یو؟
که په دې خبره باندې نه پوهیږئ نو مثال داسې واخلئ چې اوس دلته یو انسان تا ونیول او بل یو انسان په چاړه باندې هغه باندې ګزار وکړي دا ګزار خو دې بل کړی دا خو نیولې خو تا وکنه اوس په دې انسان په وجلو کې دواړه ګناهګاران یې کنه صرف دا وهونکی ګناهګار دی دواړه ګناهګاران دي هم دغه شانتي د کم خلک چې په ملک پاکستان کې د ختم نبوت خلاف قانون سازي کوي او دا کم خلک چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دشمنانو سره مرسته کوي دا هم مجرمین دي لیکن دې ته طاقت ورکوونکې زما او ستا دغه یو پرچه ذریعه ګرځېدلې ده په دې کې ما او تا هم ورسره شریک یو نو مسلمانانو بیدار شئ دا کچرته په مولا او په مدرسه باندې غیرت نه کوي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې غیرت وکا اخرنی خبره تاسو ته کوم مسلمانانو اخرنی یو خبره کومه دا خپ غور واوري چې دا ختم نبوت مسله دا نه ده چې مولا ته کنزل وشي د دې په شان ته معمولی وګڼي د ختم نبوت مسله دا نه ده چې څوک دی مسجد ته سپک وګوري او ته بس ورته داسې معافي وکړي د ختم نبوت مسله د داسې یو سخترین او حساس مسله ده چې 1400 کاله مخکې یو صحابي ما او تا ته پیغام ورکړی و یو صحابي مسلمه کذاب مخې ته ودرېږي او دا مسلمه کذاب دی د نبوت دعوه کړی چې زه پیغمبر یم او بیا دی مسلمه کذاب خپل دا خلک ټول را وغوښتله کم خلکو چې ورته پیغمبر وي او دې صحابي باندې ډېر زیات ظلم هم کړی او دا خلک ټول راوغوښتل په دې نیت باندې چې دا ټول خلکو مخې ته به دا صحابي خوب زده شي وبه یریږي او دوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ختم نبوت باندې به سودا وکړي او بزدلي به وکړي او ما ته به پیغمبر ووایي او زما د پیغمبري حمایت به وکړي لیکن کله چې هغه صحابي حبیب ابن زید رضی الله عنه هغه خلکو مخې ته راوستلی شو او بیا دغه مسلمه کذاب بادشاهي هم وه او دوی به پیغمبري دعوه هم کوله او دغه صحابي د هغه خلکو مخې ته ودرو دې ته وایي چې آیا ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر مني محمد مصطفی په شان کې دا گواهی ورکوي چې هغه پیغمبر دی دی ورته او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی دی بیا ورته وایي دی ډیر غوسه شو چې هو ما خو دومره ظلم عمر باندې وکړو او دی خلکو مخې ته هم دی خوب زده شو د پیغمبر د نبوت نه انکار ونه کو بیا دی د غوسې نه ورته وایي چې آیا ته دا مني چې زه پیغمبر یم هغه وایي چې نه زه تا نه وایم چېرته چې هم ته پیغمبر یې هغه وایي زه کوڼ یم ستا دا خبره نه اورم دې ټیم کې دغه ظالم مسلمه کذاب ډېر زیات غوسه شي او یو جلاد ته اواز وکړي چې راشه چې کله هغه راشي بیا ورته وایي چې د دې د بدن یو اندام کټ کا چې دې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ختم نبوت په مسله باندې سودابازي نه کوي او بزدلي نه کوي او زما پیغمبري نه مني هغه انسان جلاد هغه په لاس کې توره وه هغه دغه صحابي یو لاس کټ کړله د مسلمه کذاب په زیر او په ګمان او په وهم کې داو چې دې یو لاس کټ کړی شي د تکلیف په بنیاد باندې به دې ووایي چې بس ته پیغمبري پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه السلام سره به بے وفایي وکړي لیکن بیا ورنه تپوس کوي هغه بیا ورته جواب ورکوي چې ای لعینه زه ستا پیغمبري نه منم زما دپاره یو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم آخرنی پیغمبر دی تا پیغمبر نه منم هغه په دې توره باندې دویم لاس ورنه کټ کوي بیا ورنه تپوس کیږي چې ووایه پیغمبر علیه السلام سره بے وفایي وکړه زما پیغمبري ومنه هله به ته معاف کولی شي هغه ورته بیا جواب ورکوي چې زه کوڼ یم ستا دغه غلط خبر نه اورم زما د پاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آخرنی پیغمبر دی بل پیغمبر راتلون کې نشته دغه شان د هغه صحابه کرام هغه صحابي بدن ټوکړې ټوکړې شوله لیکن هغه د ختم نبوت په دغه ناره سره بے وفایي ونه کړله او د ختم نبوت په مسله باندې چرته هم بزدلي اظهار ونه کړله لیکن ما او تا نن د جیل نه یریږو ما او تا د حکومت د یری په وجه باندې ما او تا د هغه ججانو خلاف اواز نشو چتولی څوک چې د ختم نبوت باندې ډاکا چوي او څوک چې د رسول الله په شان کې ګستاخي کوونکي خلکو سره مرسته کوي ما او تا به بیا د صحابه کرامو مخې ته څنګه ځو مسلمانانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ختم نبوت په مسله باندې غیرت وکړي راپاسئ په دغه دنیا کې یو ناره ولګوئ چې ان شاء الله په دې دنیا کې که زمونږ دغه ټول ژوند د عذاب هم شي دغه دنیاوي عذابونو چې جیل ته هم ځو لیکن موږ د ختم نبوت په مسله باندې بزدلي به نه کوو ان شاء الله ټول تیار یې کنه ان شاء الله ټول به تیار یې ان شاء الله
دا وعده را سره وکړئ چې دغه کم اسلام دغه لاهور په اسمبلی کې های کورټ چې کوم فیصله کړې ده رسول الله د دشمنانو مرسته کړې ده د دې خلاف که دا مولیان راوځي که چېرته میدان دې ځل که د جهاد میدان ولګي دې مولیانو سره به ودرېږي انشاءالله د ختم نبوت دپاره ودرېږي به که نه انشاءالله او انشاءالله دغه سوشل میډیا په وساطت باندې دی حکومت ته هم دا پیغام مونږ ورکول غواړو چې انشاءالله د ختم نبوت په مسله باندې انشاءالله د ملک پاکستان یو بچي د خپل جان نذرانه به پیش کوي لیکن د نبوت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره به انشاءالله بے وفایي نه کوي ټول تیاری کړي انشاءالله که ختم نبوت د پاره مسلمانانو خپل بچي یتیمانان کول راشي خپل بچي پرېږدي د پیغمبر علیه السلام په ذات باندې دفاع وکړي قسم په خودي زمونږ استاسو سره یو سهاره ده د جنت ته تلو چې هغه محمد علیه الصلاۃ والسلام دی د پیغمبر علیه السلام د ذات سره بې وفایي مه کوئ ځان خبر کړئ داسې خلکو نه چې هغه د پیغمبر دشمنان وي دغه خلکو خراب میدان ولګوئ او دې خلکو سره دشمني وکړئ او د رسول الله د ذات دفاع وکړي د رسول الله د نبوت دفاع وکړي او د ختم نبوت دفاع وکړي الله رب العالمین دی موږ ټول انسانانو ته پوهه نصیب کړي او الله رب العالمین دی موږ د ختم نبوت په دغه میدان کې زمونږ هر قسمه کوشش قبول کړي او الله رب العالمین دی موږ دغه جان د ختم نبوت په دغه مسله باندې قربان کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین